سلګي ملي ونشوي او اهنا ونشول تصویر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو ما تاسو ته ویلو زبا پروژه کې ان شاء الله مسلسل هر ورځ مسائل شریکوم، خو بس انسان کمزور دی، د بیماری راغلی و د مری د لاس ما بالکل आवाज د مری نه خطو، نو هغه مسائل پاتې شو. خو نن به ان شاء الله د اعتکاف متعلق مسائل چېړو. سم مسائل خو تاسو ته ما دین وړاندې په یو ویډیو کې شریک کړل. نن ویډیو به چې کومه هغه د اعتکاف خاني حدود څومره دي، یعنی د یو سړی په جمعات کې اعتکاف ته کېناستل، یو زنانه په کور کې اعتکاف ته کېناستله، دا د هغه ځای نه وتی شي نشي وتی، کم ځای ته وتی شي. نو محترمو، د سړي دپاره د اعتکاف هغه حدود هغه ټول جمعات دی، لاندې چت بره چت او لاندې تاخانه، مثلا لاندې حال بره حال، دا ټول جمعات هغه د جمعات حصه چې په هغې کې مونځ کېږي هغه د سړي دپاره د اعتکاف دپاره ټول حدود دي. د جمعات هغه حصه چې هلته مونځ نه کېږي، لکه اودسخانه شوله، وضوخانه شوله، یا سبیل شو، یا داسې باتروم شو، نو هلته به دا فضول بغیر د ضرورته هلته نه ځي. که بغیر د ضرورته هلته لاړی نو ګوري د دې خلکو اعتکاف ماتېږي. د ښځې دپاره د زنانه دپاره اعتکاف خانه حدود دا دي چې بهتره دا چې ځان له یو کمره دې وګوري، په هغې کې دې کښېني، هغه ټوله کمره د هغې دپاره اعتکاف خانه ده. که چېرته داسې نه وي، اکثرو کورونه ډېر تنګ وي، نو په یو کمره کې دې ځان له پرده وتړي، د هغه پردې نه اخوا د ښځې د اعتکاف خانې حدود شو، په هغې کې به هغلته چای روټۍ مثلا پشمنۍ کول یا روجماتې، دا ټول به هلته په هغه اعتکاف خانه کې کوي. نو هغه اعتکاف خانې نه به دا بغیر د ضرورت نه راوځي. مثلا اودس دپاره یا نور ضرورت دی د هغې دپاره دا زنانه بیا راوتلی شي، نور د دې حدودو نه زنانه بهر نشي راوتلی. دا د سړي او د ښځې د اعتکاف خانې دپاره حدود شو. یو بله خبر ورته دا کو محترمو، ډېر خلک چې اعتکاف ته زنانه کښېني یا سړي کښېني، نو بیا خلک راخوشي تپوسونو ته، مثلا چې ما ته دوا وکړو ما ته نه. نو محترمو، د اعتکاف مقصد دی د مخلوق نه تعلق کټ کول، د خالق سره تعلق برابرول، دا د اعتکاف مقصد دی. یعنی ستا به د مخلوق نه هغه تعلق کټ شي، بالکل خالق سره خپل زړه او روح دا به د الله تعالی د ذات سره وابسته کړي، هغې سره به ته تعلق جوړ کړي. ستا دا تعلق به د قیامت په ورځ باندې او د قبر په تیارو کې دغه تعلق ستا په کارېږي. نو د اعتکاف چې څوک کښېني ملګرو اعتکاف ته، نو هغې خلکو ته زنانه وي که سړی وي، هغې خواله مه ورځي بغیر د ضرورته. بل یو بله مسله د اکثر ملګري تفوس کوي چې په اعتکاف خانه کې کټ یا کرسي استعمالولی شي که نه، نو چاته که څه تکلیف وي نو هغه پکې کټ هم استعمالولی شي، کرسي هم پکې استعمالولی شي. مثلا چاله خوب نه ورځي یا بل څه مسلې په ځمکه هغه دپاره خوب صحیح نه وي، نو هغه بیا په اعتکاف خانه کې دننه کټ هم استعمالولی شي. نو دا د اعتکاف متعلق مسلې وي. نورې مسایل چې اعتکاف په څه باندې ماتېږي، د هغې مکروهات څه دي، مستحبات څه دي، او د هغې اعمال څه دي، نو هغه به انشاءالله زه تاسو سره په بله ویډیو کې شریک کړم. الله تعالی دې موږ تاسو لپاره باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.